او درېمه چې الله ستاسو دپاره خوښوي هغه دا ده وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ټول یو شی په دین اسلام باندې. حبل الله څه دی؟ د الله دین دی اسلام. حبل الله د الله رسۍ څه ده؟ هغه دی قرآن. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي قرآن د الله حبل دی، دا د الله رسۍ ده، دا هغه رسۍ ده چې د اسمان نه د ځمکې پورې دا راغځېدلې. چا چې دا رسۍ ونیوله نو اهتدى، د هدایت ومونده. ومن ابتغى الهداية بغيره فقد ضل. او چا چې د قرآن نه بغیر په بل څه کې ځان له هدایت لټاو، بل څه کې هدایت کته، نبی کریم صلی الله عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي فقد ضل، بېشکه دا سړی ګمراه شو. دا ګمراهي ده. بیا ولا تفرقوا، تاسو فرقې د ځان نه مه جوړوئ. زمونږ او ستاسو د ټولو دین او مذهب یو دی چې هغه اسلام دی. زمونږ او ستاسو د ټولو نبي یو دی چې هغه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی. او زمونږ او ستاسو د ټولو کتاب هم یو دی چې هغه قرآن مجید دی. دې زمونږ ایمان دی، دا زمونږ د ایمان نښه ده قرآن.